درېمه سپاره څلورم رکوع سورت بقره شپږ باندې دېرشتم نمبر رکوع. درېمه سپاره څلورم نمبر رکوع سوره بقره شپږ باندې دېرشتم نمبر رکوع. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل الذین مثال د هغو خلکو ينفقون چې خرڅ کوي اموالهم مالونه خپل فی سبیل الله په لار د الله کې کمثل حبة په مثال د یوې دانې انبتت سبع سنابل چې دی راپورته کړي اووه وږي فی کل سنبلة مئة حبة په هر یو وږي کې سل دانې وي والله یضاعف الله یې دو چند کوي لمن یشاء چاته چې خوښه شي والله واسع علیم الله وسعت والا علم والده. الذين اغا خلق ينفقون اموالهم چې خرڅ کوي خپل مالونه فی سبیل الله په لار د الله کې ثم لا يتبعون بیا نه ورپسې کېږي ما هغه څه انفقو چې خرڅ کړي مننا په احسان کولو سره ولا اذن او نه په تکلیف ورکولو سره لهم داسې خلقو دپاره اجرهم د دوی ثواب دی عند ربهم د دوی رب خواته ولا خوف علیهم نه به څه یره وي په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن وي. قول معروف ښه خبره کول ومغفرة او درگذر کول خیرون دا غوره دی من صدقتین داسې صدقې نه یتبعها اذی چې هغې پسې تکلیف وي والله غنی حلیم الله بے پروا حلم وال دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی تاسو مباطل کوئ خپل صدقې په احسان جتاو کولو سره او په تکلیف ورکولو سره کالذي په شان د هغې سړي ينفق ماله چې خرڅ کوي خپل مال رئاء الناس خلکو ته ښودلو دپاره ولا یؤمن بالله والیوم الاخر او الله او په آخرت باندې ایمان نه لري فمثله پس د داسې سړي مثال کمثل صفوان علیه تراب پشان د ایوې تیږه دی چې په هغې تیږه باندې خاوره وي فاصابه وابل پس په دې باندې زورورې اوبه راشي فترکه سولدا او دا یو نرم کاڼی پرېږدي لا یقدرون علی شیء مما کسبوا نه به په خپلې کمۍ باندې کابو لري هغه خلک چا چې کسب کړی وي کافران والله لا یهدي القوم الکافرین الله کافر قوم ته لار نه ښایي. ومثل الذین مثال د او خلکو ينفقون اموالهم چې خرڅ کوي خپل مالونه ابتغاء مرضات الله الله رضا لټولو دپاره وتثبیتا من انفسهم او خپل زړونه مضبوطولو دپاره کمثل جنت بربوة لکه یو داسې باغ چې هغه د اوبو په کناره باندې اصابها چې دته اوبه راشي وابل په زوردار اوبو راتګ کولو سره فآتت اکلها ضعفین دا باغ دو چنده میوه راوړي فإن لم يصبها وابل فطل بیا که چیرته اوبه رانشي نو دا باران د دپاره کافي شي والله بما تعملون بصیر الله د تاسو کارونه ویني. آیا ود احدکم آیا خوښوي هر یو کس دستاسو ان تکون له جنة من نخیل و اعناب چې وي دلره باغ د کجورو او د انګورانو تجري من تحت الانهار چې دې لاندې نهرونه بهیږي له دلره فیها په دې کې من کل ثمرات هر قسمه میوې واصابه الكبر او بیا د ته راورسېږي بوډاوالی وله ذرجیة ضعفاء او دلره ناتوازمن وي فاصابها اعصار بیا راشي دې ته یوه هوا فیه نارون په دې کې اور وي فاحترقت دا باغ وسېځي کذلک دک څرنګه یبین الله لکم الآیات
الله بیانوي تاسو تخپل آیتونه لعلکم تتفکرون لپاره د دې چې تاسو دیان وال شئ.